الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر درسونه د سیرت دا شروع نن 28م درس د سیرت ته د بنی قینوقا غزا او د کعب ابن اشرف قتل د هغه وجل. الله رب العالمین مسلمانان ته بدر کې فتح ورکړه چې دا د مشرکین د پاره ډیر د غم خبره وا. د هغوی سوچونه او فکرونه هغه داو چې مسلمانان په څه طریقه باندې بدل واخلي او نقصان به ورته ورسوي. بدر غزا نه لږه موده وروسته بنو سلیم په مدینه باندې د حملې اراده وکړه، لیکن مسلمانانو جوابي کارروایي وکړه او مال غنیمت سره کامیاب شو. دارنګه د بنو قینوقا یهودو په ښکاره باندې دشمنی کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نصیحت وکړو، نو هغوی ویلو چې محمد تا قریش چې په جنگ باندې نه پوهېدونکي خلک دي تا وجلي، که زمونږ سره د جنگ راغې نو تا ته به پته ولګي موږ ځان ته سړي ویو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر وکړو، لیکن دوی نور هم زړور شو او په بازار کې جنگ او شور جوړ کو، شور شروع کو چې هغې کې یو مسلمان او یو یهودي وجلی شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی محاصره کړه او هغوی هتیار وغورځول او بیا یې اذرعات ته چې دا شام کې یو ځای دی هلته یې جلا وطن کړه. په یهودو کې کعب ابن اشرف دا یو مالدار یهودي و، د مسلمانانو سره سخت دشمنی کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو او د زنانو بدی به په اشعارو کې بیانوله او د مسلمانانو د دشمنانو به صفت کاو او په جنگ به ورته زول. الله پیغمبر فرمایل چې د کعب ابن اشرف کار به څوک ختم کی؟ نو محمد ابن مسلمه، ابو نایله او دارنګه څه نور کسان هغه تیار شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت واغسته د څه خبرو چې هغه ته وکي. نو بیا هغه رال د کعب ابن اشرف خواته ورته ویل چې دا سړی یعنی د الله پیغمبر زمنګ نه صدقې غواړي او ډېر تکلیف کې منګه غورځولی شیو، نو ته موږ ته کجورې راکړه، قرض کجورې دې وغوښتې. نو کعب ابن اشرف ورته ویل چې تاسو ته به نوره پته هم ولګي. به هر حال کعب ابن اشرف ورسره اتفاق وکړو چې اسلحه به ورسره ګاڼه ږدي. بیا ابو نایلم څه خبرې وکړې. به هر حال بیا دیو بله ورځ د شپې لاړو سره د اسلحې. کعب ابن اشرف ته آواز وکړو، هغه نوی واده کړی او ښځې ورته وویل چې د شپې چېرته وځې مه وځه. به هر حال هغه راووتو، خوشبویي لګولې وه. ابو نایله د خوشبو تعریف وکړو او د سر بوی کولو اجازه یې ترې وغوښته. هغه ډېر په تکبر باندې اجازت ورکړه. بیا دوباره بیا یې ترې اجازت وغوښته او تر دې چې د سر نه ونیو او بیا یې دا وویل چې ونیسئ دا د الله دشمن، او ویې واهه او مردار یې کړه او دوی بیا روغ رمټ را واپس شو او مسلمانان الله رب العالمین د دغه دشمن د پریشانۍ نه خلاص کړه. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.